اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قدمونکو زه محمد اسرار د خپل فیسبوک پاڼې د پاره چې کوم نن د دې پروګرام سره حاضر یم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کتونکو په دې وطن کې چې کوم دی نو انتخابات شوي دي او په هغې باندې به تاسو ډېر زیات خپل چې کوم دی نو په ټي ویګانو باندې هم کتلي، په اخبارونو باندې هم کتلي، په سوشل میډیا باندې هم د هغې په حواله باندې چې کوم دی نو خبرې کېږي او د هرې پارټۍ خپل خپل موقف دی. خو مونږ په مرکزي حکومت باندې به چې کوم دی نو په دې دغه کې خبره کوو چې په مرکز کې چې کوم الیکشن وشو نو په هغې باندې د هرې پارټۍ تحفظات دي، په خصوصي توګه د پي ټي آی هم تحفظات دي، د مولانا صاحب هم تحفظات دي، د پیپل پارټۍ خو هغې داسې لاسه نه دي ویلي، خو د مسلم لیګ نن د سایډ نه هم ډېر کی خلک چې کوم دی د هغې رانه ثناء الله غونته کې خلکو چې کوم دی نو هغې الیکشن بایللی دی، د هغې به هم تحفظات وي. خو په دغه بنیاد باندې چې کوم حکومت جوړ شو په مرکز کې د شهباز شریفو نو د زیاتر خلکو چې کوم دی نو هغه دغې ته د شک په نظر باندې ګوري. خلک دا وایي چې شهباز شریف له چې کوم دی دغه حکومت اخیستل نه و پکار او د پي ټي آی چونکې وکم 100 سیټونه او آزاد امیدواران کامیاب شو او دا حکومت هم هغې لوړ کول پکار و ځکه چې چا د نواز شریف سره یا د مسلم لیګ سره چې کوم دی نو خبره کړې وه چې یاره ته به آینده وزیر اعظم یې نو هغه شانته ونه شوه نو پکار دا وه چې دا حکومت چې کوم دی نو دغه بیا پي ټي آی ته پرېښودل شوی او نور مزید چې کوم دی نو مسلم لیګ د بدنامۍ نه بچ شوی. مونږ خو ته په دغې نظر باندې ګورو، خلکو ته هم په دغې نظر ګوري. په دې وخت کې ما سره زما ملګری ناست دی، دا د تعارف محتاج نه دی، دی خپل سټوډیو چلی، خپل پروګرام چلی، خپل پیج چلی، خپل فیسبوک دغه چلی چې څومره په دې علاقه کې خلک دي د هغې نه چې کوم دی د انټرویو هم اخیستي دي، نشر کړي هم دي. خو نن ما د ځان سره په دې خپل پروګرام کې کېنولی دی ځکه چې د وختي داسې سره خیالاتو اظهار وکړو نو ما ویل چې یاره ولې نه مونږ په یو خپل رایې چې کوم دی یو پروګرام وکړو. محمد اقبال صاحب موجوده څیز له چې راځو موجوده څیز له راځم د دې لپاره به ته بیکګراؤنډ موجوده خو زه تاته ووایم که اوس شهباز شریف ته حکومت جوړی ښکاري دي چې لا فاینل نه ده خو تګ و دو شروع دی، الان کې اکثریت د پي ټي آی دی. خو که دا اوس مسلم لیګ او پیپل پارټي په شراکت باندې دا حکومت جوړی او یا پي ټي آی له دعوت ورکوي خو ښکاري نه چې پي ټي آی به حکومت جوړ کړي، ولې چې پیپل پارټي او د نواز شهباز شریف ته قربتونه او خبرې اترې مخې له راځي او را روانې دي او تاثر هم دا دی، بلکې یقیني خبر ده چې حکومت ته دیو جوړ شي. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې دیو همیشتن چې د چا حکومت جوړیږي نو دیو په هغه باندې دا الزام لګوي چې یاره دا د اسټیبلیشمنټ په سپورټ باندې راغلی دی. که نواز شریف ته به راتله پیپل پارټۍ به دا الزام لګو، که پیپل پارټي راتله مسلم لیګ دا الزام لګو، بیا که عمران خان راغی دیو دواړو سره د مولانا صاحب هغه هم دغه الزام لګو. کله چې بیا دیو به خپله بیانیه کل کر بیانولی نه شوه چې یاره اسټیبلیشمنټ خو په اشارو کې به دیو دا خبره کوله چې یاره دا لاډله او دا قسمه ټکې به دیو یو بل ته استعمالول. خو چې کله عمران خان راغی هغه په پاور کې راغی، حکومت یې واستون، د هغې نه وروسته د اسټیبلیشمنټ خلاف دا خبره لږ کل کر هغه وکړه چې یاره زموږ په سیاسي عمل دخل کې اسټیبلیشمنټ ډېر زیات دی. نو دا بېنظیره چې کله شهیده کړه شوه په هغه ټایم کې هم د پیپل پارټۍ یوه ناره والې وه چې جمهوریت بهترین انتقام ہے. دا ناره دیو د چا خلاف والې وه؟ د اسټیبلیشمنټ خلاف یې والې وه. کله چې نواز شریف لرې شو هغه وی ووټ کو عزت، دا ناره هغه چا ته واله؟ همدغه اسټیبلیشمنټ ته واله. ټیک شو. بیا عمران خان چې کله لرې شو نو هغه اول خو چې راغی نو نوی دین تبدیلي مدن بیا ریاست دویمه او دریم سوچ قوم له دا ورکړو چې یاره حقیقي جمهوري ازادي. اوس دا درې واړه خبرې یو شانتې وي، یو شانتې درې واړه، که د پیپل پارټۍ ناره وه، که د مسلم لیګ وه او که د عمران خان. خو عمران خان چونکې کل کر دا خبره کړې وه نو دغه کریډټ په موږ عمران خان له ورکړو چې یاره دا قوم اوس په هغه باندې ورپسې دی. خو اوس د دې په نتیجه کې چې کوم حکومت جوړیږي پیپل پارټۍ خو اکثریت نه راغستی، نه مسلم لیګ اکثریت اخیستی، اکثریت خو پي ټي آی اخیستی دی، که لږ دی او که ډېر دی. اصولا خو پکار وه چې دیو عمران خان ته پي ټي آی ته دعوت ورکړی چې یاره تاسو حکومت جوړ کړئ، که د دیو نه کېدی نو بیا به دیو مشترکه حکومت جوړو. خو اوس په دې صورتحال کې داسې دا چې لکه 54 سیټونه د پیپل پارټۍ سره دي، تقریبا 80 ته مسلم لیګ نون رسولي دي، دغه شانتې 19 چې کوم دی نو هغه د ایم کیو ایم دي. مولانا صاحب
کلیر کټ خبره وکړه چې یاره زه چې کوم دی نو میدان ته ځم ایسرلی ته دغه نه ځم لکه مطلب دی چې هغه په الیکشن باندې تحفظات دي. موږ دا خبره کوو چې پیپل پارټي چې کوم دی صدارت اخلي، سپیکرشپ اخلي، چیرمنشپ اخلي، بیا گورنرۍ اخلي، وزارتونه نه اخلي. د بدنامۍ سیز چې کوم دی نو هغه مطلب دا دی چې شهباز شریف ته ځي، مسلم لیگ نون ته ځي. نو آیا او دا خبره هم ده چې بلاول صاحب چې کوم دی نو هغه د الیکشن نه مخکې په خپلو جلسو کې هم دا خبره کولاو کړې وه چې یاره نواز شریف چې کوم دی نو دی به وزیر اعظم نه وي، کم از کم چې حکومت د هر چا خو نواز شریف په وزیر اعظم نه وي. د دې مطلب دا دی چې بلاول خپل الیکشن کړو په دغه بنیاد باندې چې نواز شریف په وزیر اعظم نه وي، نن شهباز شریف د هغه سره کینی او خپل ځان په وزیر اعظم کوي. نو دا سازش چې کوم دی نو لکه د مسلم لیگ د خاتمې نه دی. نو دا خو مسلم لیگ والا په دې باندې سوچ پکار دی ورې چې که عمران خان باندې چې کوم الزامات راغلي چې یاره دا حکومت چلولو قابل نه دی، په هغه ټایم کې هم مولانا صاحب او بلاول دلې او د دې شهباز شریف دلې تحریک عدم اعتماد نو پیش کړی، دیو بیا قوم له څه ورکړه. د عمران خان ته خو که دیو نالایق وي خو د هغې نه زیات نالایق ترین خو بیا دیو وخاته. او اوس چې کوم حکومت راځي دا هم د عوامو مسلې نشي حل کولی. په نگران حکومت کې وګوره حکومت لا جوړ شوی نه دی او موجوده نگران حکومت د IMF سره چې کوم معاهدې کړي دي نو دا خو مسلې سی ان جی چې کوم دی نو ګرانه شوه، دا د عوام دغه کې چې کوم دی نو اضافه وشو په قیمتونو کې. عوامو فلحال په تحریک انصاف باندې د اعتماد اظهار کړی دی. په کار دی چې په هر صورت وی چې عمران خان حکومت په لور کې چې پته ولګي او بل کم خلکو چې کم دی نو لکه تحریک انصاف غالي تک او بیا د دې سره بل غټه خبره ده یوې پارټۍ ته اکثریت میلاو نه شو، چې چا ته اکثریت میلاو دی په هغې له حکومت ورکړي او د هغې خلکو هغه سازش هم مخې ته راولي چې څنګه یې چلوي دوی به دې چلوي، سازش په مخې راولي. او بله دوی به د خپلو بیانیې چې کومې قوم ته به ورکولې د هغې هم محفوظ کړي. که نه څنګه تک خبره به کوي چې جمهوریت بهترین انتقام ہے ووټ کو عزت دو، د هغې څه حیثیت پاتې شو. د دې مطلب دا دی چې تا خپله بیانیه هم وبایلله، بلکې اوس خو په دا ابرو د ایملولي دغه ته وګوره د مولانا صاحب هم وګوره دوی خو اوس باقاعده د عمران خان د بیانیې په لفظونه بدل دي خو د هغې تایید کوي لګیا دي خو یو کېږي نه یو کېدی شي نه. ولې چې دا دوی چې کومه خبره کوي چې یاره د اسټبلیشمنټ مداخلت دی په سیاسي عمل، دا یو غیر حقیقي غوندې خبره ده. کوم حکومت دی په دنیا کې چې په هغه به د اسټبلیشمنټ نه بغیر وچلېږي؟ نو خو دومره دوکه خو هم نه ده پکار که نه چې ته یو سړي ته مطلب دا دی چې دا ووایي چې په خیبر پښتونخوا کې بس تاسو د دوکې اسرار بھائی بیا مطلب دا د دوکې خبره خدای که نه که زه تاله دوکه در کومه که نه دا 100% ګناه به زما نه وي، په دې کې به 50% ګناه هم سي، ته دوکه ولې خورې؟ نو بس په دغه بنیاد خو پکار ده چې بیا ورته د هر څه پرېږدي. نو زه خو دا وایم د دیو د بیانیو مطابق خو پکار ده که پرس کرو دیو وایي چې دا اسټبلیشمنټ د هر څه ذمهوار دی او دغه پکار ده دیو د اوس قدمونه وروسته کېدي که نه په حکومت پسې خو ټول دغه بقایا تا د بلاول بټو خبر وکړه چې یاره بلاول بټو په حکومت کې نه شاملي، عیني عهدې خو هغه علي سپیکر صدر پلان او ډینګه دا دغه خو هغه علي. خلک په دې خبره پوه نه دی چې بلیک میلینګ دی، خو سبا نه هغه د دې وجې نه اوس لږ یو 2 قدمه وروسته ږدي که څه بدنامي راځي هغه په مسلم لیګ راشي او وروسته کېدی شي د PTI سره هم خبره اتره جوړه شي. ولې چې زرداري خو د PTI سره په رابطه کې دی خو د عمران خان د طرف نه ورته انکار کېږي، نو هغه په دغه اثر کې هم د کل کر سامنے نه راځي. نه صدقې سر میلاو شوی دی او هغه دا وختي ویلي دي چې یاره ما ته هغه ټاسک راکړی چې ټولو پارټو سره رابطه وکړه. نو کېدای شي جوړ کړه خو دا ده چې فرض کړه واضح اکثریت د چا نه دی راغلی او یو پارټي بله چې اوس چې کم ګوره د ټولو د زړه خواهش دا دی چې موږ په حکومت کې یو، خو کم خلک چې انکار کوي د دې مطلب دا دی چې هغه زیاته حصه غواړي، په زیات پاور کې راتلل ځان غواړي. که فرض کړو د هغوی مقصد په دې موجوده چې کوم سیټ اپ روان دی که په دې کې پوره کېږي ښه. که مولانا صاحب هم وایي چې بھائی زه په اپوزیشن کې به ناست یم خو د حکومت حصه نه جوړېږم، څه مطلب سبا کېدای شي سبا د هم د PTI سره خبره راشي لږ زیات د حصې ټوټل د شیر خبره ده چې د مفاداتو خبره ده. که خبره دغه چې یاره د اسټبلیشمنټ په کار دوی د ری الیکشن مطالبه دې وکړي که نه، ټول چغې وایي چې الیکشن صحیح نه دی شوی ودې کړي که نه مطالبه چې یاره ری الیکشن دې وشي، هغه نه کوي. نو بس شهباز شریف له خو بیا په کار دا ده چې دا حکومت چې کوم دی نه اخلي، پکار ده چې PTI ته پرېښودی وی او چې کوم خلکو دوکې کړي چې هغې ته د هغې د حیثیت پته نه پکار. خو په پاکستان کې ډېرې خبرې دي خو مسله دا پکار دا ټکی نه دی، د دې دپاره غټه قربانۍ او انتهایي دیانتداره قیادت او دیانتداره خلوص پکار دی. هغه ته اوس اخري څه ویل غواړې؟ زه اخرنی دا ویل غواړم چې یاره که اوس عوام پاکستان معاشي طور له د ډېر سختو بحرانونو سره مخامخ دی، که حکومت ته هر چا جوړېږي خو کرش کېږي پکې عوام د مهنګای په صورت کې. د دې زموږ چې څونه برسر اقتدار پارټۍ دي د هغوی د یو سره هم زموږ د مسلو حل نشته. د عوامو فیصلې خو هم لکه
ټیک نه دی. په خیبر پښتونخوا کې چې کوم دی دنیا ته پته وه چې لکه نواز شریف راغلی دی، پر د هغه حکومت یا شهباز شریف دی وزیر اعظم به راځي په مرکز کې، خو د خیبر پښتونخوا خلکو چې کوم دی نو څه فیصله وکړه، سبا له به هغه د مرکز حکومت چې کوم دی نو هغه به دې صوبې له هغه شانتې حق نه ورکوي چې کوم چې کوم دی نو ورکول پکار نو بیا به سبا له خلک دلته کې چې کوم دی نو خوار وزاري پکار نه و چې د خلکو دې پیرېلا چې څونه پی ټي آی ته ووټ پرېوتی دی دا ټیک ټاک د ټیک د اسټبلیشمنټ په خو دا د پیپل پارټۍ او د نواز شریف تلې د پی ډي ایم د حکومت په ریاکشن کې پرېوتی دی او د خلکو دا قدم بالکل ټیک دی ور چې هغه خو به ځان له خو به د مسلې حل راوباسي. د عمران خان چې تحریک عدم اعتماد دا خلاف وشو د قوم ورته ویل کوم ونه کو چې ټیک کار وشو، خو چې د هغوی کارکردګي ته وکتل نو چې عمران خان خو د دې نه پس پیسې ټیک کړي نشي ټیک کېدی، ټیک کېږي خو به تا چې ستا سره څه زه تا ته یم چې دا څونه حکومتونه زمونږ لګیا دي او وایي چې زه به دا وکړم زه به ایشین ټایګر جوړ کړم، دا ټولې غیر حقیقي خبر. ته ما ته دا ووایه چې په تا باندې د 100 ارب ډالر نه بره قرضه ده، ستا اګریکلچر به ته کم 170 رسولی دی، تا انډسټري ستا ته څه پروډکټ یو دنیا ته څه پروډکشن ورکوې چې اختیار نشته نو چې اختیار نشته نو بیا به څه کوې؟ د اختیار خبره هم ده خو زموږ عام ادارې ټوټل زموږ مجموعي دا یوازې سیاستدانان نه ټوټل که اګریکلچر ته وګورې هغه ستا تباه دی، که انډسټري ته وګورې پای کې ته په شلم سب کې ولاړې چې هغه ته صحت وګوره. لکه زه تا ځم چې ته به د قرضونو نه ځان څنګه خلاصوې چې څو پورې ته د قرض ختمولو فارموله ستا سره نه وي چې ته مارکیټ له څه ورکې که هغه د که سبزی دي که فوډ آیټم دی او که صنعتي پیداوار دی چې دا ته مارکیټ له ورکې او تا ته د هغې نه څه انکم شروع شو نو ته بهر له هم قرض ورکې په خپله به ورته اوسه پورې خو چې موږ د بهر آی ایم ایف ته هم لاس غځولي چې راکه او راکه په دې ټایم کې چې هر څوک هره واده د قوم سره کوي دا غیر حقیقي ده. نو جی قدرمنو کتونکو تاسو وکتل چې حکومت جوړېدو دپاره چې کوم دی نو لکه رسکشي روانه ده، خو په دغې رسکشۍ په بنیاد باندې چې هر څوک کامیابېږي نو عوامو ته هغه شانتې نقصان دی. دا د نګران حکومت چې کوم دی نو ټول ریټونه ګران کړه او بدنامي چې کوم دی نو لکه مزید هم د هغې دپاره جوړه شوه او نور به هم مونږ خوارۍ طرف ته ځو. الله تعالی دې په مونږ او په دې ملک باندې رحم وکړي، آمین.